اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زما په سوچ او فکر کې دا یو خبره وه چې د موږ دپاره چې کوم دی دا 24 غنټې زندګۍ چې کوم مسایل دي دا ډېر ضروري، بلکې د تاسو ټولو دپاره. او حقیقت دا دی چې دا کومه روزمره زندګي ده چې دا د موت ښایسته شي، نو په دې باندې چې کوم دی رب خوشحالیږي، ځکه چې په دا 40 غنټې چې کومه زندګي ده په دا کې اهم عبادات الله تبارک وتعالی فرض کړي دي. دغې وجې نه چې کوم دی دا فکر او سوچ ما وکړو چې دا روزمره چې کوم مسایل دي دا به انشاءالله په هفته کې یو کلیپ تاسو ته نشر کیږي، په مختصر انداز کې به دغه کلیپ وي. نو کتونکو دې نه به تاسو انشاءالله فایده حاصلوو، موږ ټول به ته فایده اخلو. لومبنی چې کومه نن مقدمتي مسله او کومه خبره نو هغه د اوداسه متعلق د اوداسه فرض متعلق. اول په دې باندې ځان پوه کو کتونکو چې دا فرض یی څه شي. فرض چې کوم دی دا د الله د طرف نه یو حکم وي او د په دلیل قطعي سره دا ثابت وي. دا د فرض او تعریف ته چې په دلیل قطعي سره د قرآن کریم دلیل قطعي ویل کېږي د قرآن کریم یو آیات ته چې الله تبارک وتعالی په دې حکم باندې یو آیات نازل کړی. لکه څرنګه په مانځه باندې الله تبارک وتعالی آیات نازل کړی. الله تبارک وتعالی فرمایي واقیموا الصلاة، نو تاسو منځونه قایم کو، واتو زکات او زکات ورکو. نو لہذا دا آیات مبارک ته بار بار الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې بیان کړی. نو ځکه په دلیل قطعي سره ثابت دی، نو دغې وجې نه چې کوم دی فرض دغې ته ویل کېږي. بیا کتونکو په اوداسه کې چې کوم دی دا 4 فرض دي، خو مخکې دی نه چې د فرض حکم د فرض حکم دا دی چې کوم انسان د فرضو نه منکر وګرځېږي او وایي چې یاره دا مونځ نه منم، چې الله تعالی یو څیز فرض کړی وي هغې نه انکار وکړي، نو په دغې انکار سره دا سړی کافر کېږي. او که څوک یې نه کړي نو په دې باندې ورته ګناه کبیره حاصلېږي. الله موږ تاسو ټول د ګناه کبیرو نه وساتلی کړي. همدارنګې کتونکو په اوداسه کې چې کوم دی لومبنۍ مسله د اوداسه، ځکه چې د موت څومره عبادات دي نو دا د اودس چې کوم دی دا مقدمتي خبره ورته اودس دی. نو اودس به چې کوم دی دا به برابر وي، د هغې نه بعد به زه ورته نور عبادت کوو. نو په اوداسه کې کتونکو 4 فرض دي. الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې آیات مبارک کې دا ټول تفصیل بیان کړی دی. اول نمبر په اوداسه کې فرض مخ وینځل دي، خو د مخ وینځلو لپاره بیا علماو همدارنګې په حدیثو کې حدود بیان کړي دي. لکه دغې علما فرمایي چې دغې ټنډې نه ونیسه، د زن چې کومه دغه اخري دا ویښ غوندې ده، نو په دغې ځای پورې چې کوم دی په دغې لمبایه باندې چې کوم دی مخ وینځل دي. او همدارنګې دا غوږو چې کوم د پاسته غوږونه درته راشوي دي، نو په دغه ځای باندې دغو ځمکو پورې چې کوم دی په چوړایه باندې دا مخ وینځل دي. او په دې کې حکمت دا ځکه فرض شول چې اصل کې انسان زه ته مطلب څومره انسانان یو دا د خلکو سره ملاقات کو، نو چې کله د موت مخ ښایسته وي او پاک وي نو بیا به خلکو ته د موت مخ ښایسته لیدل شي. نو دغې وجې نه چې کوم دی دا حکمت پکې دا دی چې په دې وجه باندې په اوداسه کې دا فرض راغلی. همدارنګې دویم نمبر لاسونه وینځل تر څنګلو پورې په اوداسه کې فرض دی. دا به کوي او کدار نه پاتې شو نو اودس او مونځ نه کېږي. نو د څنګلو پورې چې کوم دی لاسونه وینځل دي دا به کوو. دا هم دغې وجې نه چې د موت ملاقات چې کوم دی مطلب دا چې مصافحه د چا سره کو نو په لاسو باندې نو لاس چې صفا وي نو دا په اوداسه سره صفا کېږي. نو دغې وجې نه دا فرض ګرځېدلی. همدارنګې دریم نمبر په اوداسه کې مسح کول دي. اوس په مسح کې چې کوم دی کتونکو بیا ډېرې مسلې دي. لکه لومبنی دام شي چې یو سړی دا لوند لاس راواخلي په دې سر باندې کېږي، نو په دغې طریقې سره دا مسح وشوله. همدارنګې بیا بهترینه مسح او مطلب دا چې کومه د نبي علیه السلام سنتو طریقې او سنتو مطابق چې کومه مسح نو هغه چې کوم دی په دغې طریقې سره کتونکو ما ته به ګورو او مطلب دا چې بیا به چې کوم دی ځان دپاره دا خبره باعث د خیر ګرځوو. نو دا رنګې دغه شان به چې کوم دی ته لاسونه برابر کړي او په دې سر باندې به چې کوم دی داسې تاو کړي او بیا به چې کوم دی په دغې طریقې سره په دې غوږو باندې به دغه ګوتې چې کوم دی راتاو کړي او بیا به داسې په دغې طریقې سره وکړي. نو په دغې طریقې سره تا چې کوم دی مسح وشوله. او په دغه غوږو کې چې کومې نن ځمکې دي، د ننه چې کوم اندامونه دي او ننه چې کومه مطلب دا چې حصه نو دا به دغه ګوتې پکې وهي چې هغه لوندوالی ورته ورسېږي. نو دا په اوداسه کې دریم نمبر فرض چې کوم دی هغه مسح ده.
او همدغه رنګې څلورم نمبر په اوداسه کې چې کوم فرض دی هغه خپې وینځل دی د ګیټو پورې. نو کتونکو دا نن مختصر چې کوم کلیپ و مختصر چې کوم درس و د فقهي مسایلو په باره کې نو هغه د اوداسه فرض متعلق و. نو په دغه طریقې سره په اوداسه کې دا څلور فرض دي او مله په دې کې که چانه یو اندام پاتې شي نو دغه اودس نه قبلیږي او بیا په دې اودس باندې چې کوم دی مونځ کیږي نو دغه مونځ نه کیږي او نه قبلیږي. الله تبارک وتعالی موږ تاسو له دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب